دنیا په دې ژوند باندې ما اعتبار نه کوي. د دنیا دا ژوند دا بې بروسي ژوندګي ده او د الله رب العزت چاہت د الله منشا هغه د انسان د منشا سره یو شانتی نه ده. کله الله رب العزت د یو انسان د پاره یو کار کی خیر ایخی انسان تا پاغی کی پظاہر کی شرخ کاری لیکن حضرت داؤد علیہ السلام تے زنانا رالا. حضرت داؤد علیہ السلام تے ویچ اللہ رب العزت ظالم دے ظلم کئی. حضرت داؤد علیہ السلام مرتل اللہ خو ظالم نہ دے. اللہ خودیر زید انصاف کون کے ذات تے اللہ پا دی خپلو بندگانو دیر مہربان دیں. اغا سڑی اغا زنانا حضرت داؤد علیہ السلام وی چا اللہ خما سر العیاض باللہ دیر ظلمو ورطوئی سو ظلمی دسا کرے. داؤد علیہ السلام ورطوئی ما سر اللہ دا ظلم اکو چا زمان خاون اللہ ما نواغست زکون دشما او بے زمان بچی یتیمانان دی دغه یتیمانانو بچو باندې کور کې لوګه دا نهر دا تند دا به دغه بچی چې په دې دنیا کې ژوند تیری هغه لوګه نهر راتلا ما کور کې وړای ګور دغه وړای می جوړ کړه او مې ریشلا به مې هغه وړای په سر باندې پندو کې مې وتړل او په سر مې کې خودلو بازار ته روانو ما په دې سوچ او فکر چې دا وړای به خرڅ کما دا وړای به خرڅ کم او چې دا وړای خرڅ کما نو زه خپل بچو له سره وړم په لار روان وړای می پسند دا د اسمان نه یو مارغراله او زمانه دا پندو کې واغست پندو کې یو زما کور کې بچی نه هر دی زما کور کې لوګه دا زما په کور کې دی یتیمانانو چغې دي زما په کور کې دی بے وسه بچو چې کم دی وګو نه هر دا زمین عزتمند حضرت داؤد علیہ السلام د دې دا خبر اوري او په دې دروازه باندې لس کسان د دغه خار تاجران چې غټ غټ تاجران دي را دن کیږي نمبر په نمبر یو ورته وی چیز ما دا پیسې وروړي دي دا چاله ورکه چې چاله ورکه صدقه ده بل ورته وی حضرت داؤد علیہ السلام ته تپوس کوي چې د خار لس تاجران ټول په یو وخت کې دربار ترازی او هر یو وی چې صدقه مې راوړي سو وجدا ورته وی جی موږ د تجارت د پاره تلو پلار روانو دریاب کیو کشتۍ کې ناس دیو په کشتۍ کې موږ سواریو دی دوران کې دا کشتۍ سورۍ شولا کشتۍ چې سورۍ شولا نو د کشتۍ ته اوبر آدم نه کېدل شروع شو. موږ ټول چې کوم دی دا عزم وکړو کوم خدای د دې کشتۍ نه د دې طوفان نه د دې زون نه د دې وبونه بچ کړو د دریاب د میستلو نو موږ به د الله په نوم ورکړه کوو او زمونږ دا یقین چې اوس موږ تباه کیږو بربادیږو. یو مارغ دی هغه سره یو پڼ ور سره دی موږ کوشش کوو چې دا اوبه باندې د کشتۍ ته رادننه کېدل بند شي. یو مارغ دی هغه رالی د کشتۍ ته یو پنډو کې راوغورځاو په هغه پنډو کې چې کوم دی وړی وه هغه وړی موږ د دې اوبو چې کوم سورې په دې کې کېښودله هغه سورې په دغه وړی باندې بند شو او بیا موږ هغه کشتۍ کې چې کومې اوبه وي نو هغه کشتۍ م خالي کړله او موږ چې کوم دی د دغه دریاب نه او د دغې اوبو نه سالم راووتلو. زما عزتمندو حضرت داؤد علیہ السلام دې ښځې ته وکتل وی تا په بازار کې سودا کوله تا وړی وړله چې زه به د بازار کې سودا وکما الله پاک ستاله په وچو په لمده باندې د تجارت انتظام کړو الله ستا وړی په داسې قیمت خرڅه کړله ا پیسې ول ورکړي والا دا پیسې او ځا د خپلو بچو د رزق انتظام وکړه. نو د انسان دا زندگی دا بے اعتبار ده. دی ښځې دا ویلي چې زما په دې بازار ته به وړی یو سما او زه به چې کوم دی بچو له سره وړمه خو الله ورته وښودله دا وړی د دې نه واغېستله
زما عزت مندو دې ته پته ولګېدله چې زما بچي خو به د لږې د نارې له لاسه مړه شي. اوس یو طرف ته سوچ دا دی چې بازار ته وړی وړما زما بچو له وړه راوړما، الله پاک تی وړی واغستله، دې وخت کې د دې تمه قطع شوله چې اوس به زما د بچو دپاره هېڅ انتظام نه کېږي. بیا زما عزتمندو د الله نه شکایت کوي او الله رب العزت د دې دپاره د زما عزتمندو په خپله چې کوم دی د تجارت انتظام برابري، اسباب برابري او هغه وړی چې په بازار کې د لږ قیمت وه الله پاک هغه زما عزتمندو د دې دپاره ډېره قیمتي جوړه کړله. دې د وجې نه الله فرمایي عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. ډیر کرته به یو شی داسي چې هغه به تاسو خوښوئ، ستاسو بړی چې دي کې زما لپاره فایده ده، لیکن زما عزتمندو هغه ستا دپاره د نقصان سبب ګرځي. ډیر کرته به یو شی تا ته د نقصان والا ښکاري، خو زما عزتمندو هغه ستا دپاره فایدهناک الله وګرځي. د نفع رسول والا، د ضرر رسول والا، د نفع زما عزتمندو ورکول والا الله دی. کو انسان د ضرر نه بچ کیږي، د الله په امر باندې بچ کیږي، د الله په چاحت باندې بچ کیږي، د الله په مرضی باندې بچ کیږي، او که یو سړي ته فایده رسي هم د الله په امر باندې رسي. د الله په امر باندې انسان ته فایده رسي. زابل ورځ تللی وم یو ځای ته، یو پروګرام له تللی وم. په هغه پروګرام ځای کې زما عزتمندو دغه کومې علاقې ته چې تللی ما د نن نه 4-5 ورځې مخکې یو هلک دی، د هغه واده دی په دې تېر اتوار باندې، د هلک واده دی. واده سلمې سره د دوه وروڼو دا زما عزتمندو په ګاډي کې ناست دی. چېرته ځي؟ بیوټي پارلر ته ځم. زما خپل ځان برابر کم، خپل ویښته به برابر کم، خپله چهره به برابره کمه. زما عزتمندو سوچ دا دی چې زما نن واده دی، زه به په جنګ باندې ځمه، زه به چې کوم دی خپله بیګم کور ته راولمه او زما د نوي ژوند سهار به شي. لیکن زما عزتمندو الله ته منظوره داسې وه چې دا هلک ځي زما عزتمندو په لار باندې اکسیډنټ وشو. په کوم ګاډي کې چې دی، په دې ګاډي کې د ده څه دوه وروڼه دي، دوه ورسره رشته دار دي. کم کور ته چې به ډولۍ راتله هغې کور نه 5 جنازې ووتلې. دا زما عزتمندو منشا ده الله ته. 5 جنازې ووتلې. کمې مور چې صدې کړې وې هغې مور زما عزتمندو چغې والې. کمې مور چې نوې جوړه کړې وه هغه جوړه یې وشلوله. کومو خویندو چې سرخي او سپیدي کړې وه په کومو چهرو باندې هغه چهرې په سپیړو باندې ووالې. کوم ویښتې چې په ناز باندې جوړ کړي وو هغه ویښته دغه خویندو وشکول، هغه ویښتې وشکول. کم کور کې چې خوشحالي وه هغه کور ته غم رادن نه شو. کم کور کې چې د واده دیګونه هغه د خیرات په دیګونو بدل شو. کم خلک چې جنګ له راغلي وو هغه د جنازې جوړ شو. هغه خلکو د جنګ په ځای د جنازې انتظار کوو. کومو خلکو چې نوی پیزار په خپو کړی وو، نوی لباس اچولی وو، کومه کمره چې تیاره کړې وه هغه کمره د قبر په کمره باندې بدله شوله. ای مسلمانانو ورونو، دې د وجې نه انسان هوښیار هغه دی چې د مرګ دپاره زما عزتمندو تیار اوسېږي. او دا اوسني حالات دا خو ډېر زما عزتمندو سخت دي. پته نه لګي انسان یو ځای کې د دې نه مخکې همدغه باري علاقې ته تللی وم، د جمرود علاقه ده، او د یو هلک نکاح وتړلی شوله. وایي ما قبوله کړې ده او قبوله مې کړه، ما قبوله کړې وه او قبوله مې کړه. زما عزتمندو دلته چې کوم دی د قبولیت خبره وکړله چې ما نکاح وتړله شوله، هلته ښځې د طرف نه وکیل قبوله کړله، دلته هلک په قبوله کړله. او زما عزتمندو خلک لګی شو ډزې شروع کړلې. چې کله یې ډزې شروع کړلې دغه هلک چې اوس یې زما عزتمندو نکاح وتړلی شوه، د هغه دغه ښځه چې لا د خپل خاوند چهره هم نه ده لیدلی زما عزتمندو کونډه شوله. ګولۍ راغله او دغه نوجوان پس زما عزتمندو ولګېدو، او دغه نوجوان په ځای د دې چې زما عزتمندو د خپلې بیبي د سر سوری جوړ شي، کمې لور ته او کمې خور ته چې په سر باندې څادر واچولی شو، د هغې هغه څادر اوس وځولی شو. هغې د کونډې زندګي شروع شوله. یا نکاح تړل او یا کونډېدل. ډېر سخت مقام وي،
ډېر سخت مراحل وي هغه پلار باندې بس تیریږي کم پلار چې د بچی د خادای انتظار کو هغه مور باندې بس تیریږي کمی مور چې د دې ورځې انتظار کړي دی د دې ورځې د پاره په کوڅو کې ګرځېدلې ده د دې ورځې د پاره کپڑے کړي دي د کور له خایس جوړ کړي دی کوټې له خایس جوړ کړي دی د کور ته نوې پیزار راغلي دی د کور ته نوې فرنیچر راغلي د کور ته نوې لوښي راغلي دي لیکن زما عزتمند نن اغا خسرو سترګو باندې جاړي دې د وجنه عزتمند مسلمانانو ورونو زمنګ او تاسو د کوم ژوندۍ دا ډېره بې بروسي ژوندۍ ده دا ډېره بې اعتماد ژوندۍ ده هوښیار سړی هغه دی چې هغه د ژوند د آخرت دپاره تیاری وکړي د آخرت د ژوندۍ تیاری کول والا هوښیار دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کن فی الدنیا کأنک غریب په دنیا کې داسې ژوندۍ تېروه چې ته ناشنا یې نه تا څوک پېژني نه ته څوک پېژنې او که د ناشنا په شانتې ژوندۍ نشي تېرولی نو د لارې تېرېدونکي مسافر په شانتې ژوندۍ تېره کا په دې لار روانې مسافرې دې نه روان شي اسلام آباد ته ځي بس په لاره برته سینه ښکاري په لاره برته کبان دکان ښکاري هوټل به ښکاري دا زما عزتمندو ننداري دې عزت روان اوسه علما وایي یسر المرء ما ذهب الليالي سړی په دې خوشحالېږي چې زندګي تېرېږي ژوند تېرېږي شپې تېرېږي ورځې تېرېږي حالانکې شپه ورځ همغه ده تېر هفته هم د جمعې ورځ د جمعې ورځ وه نن هم د جمعې ورځ ده کال مخکې هم د جمعې ورځ وه کال وروسته هم د جمعې ورځ وي لس کاله مخکې هم د جمعې ورځ وه لس کاله وروسته هم د جمعې ورځ وي جمعه بدلېږي نه مخکې کال مخکې زما عزتمند ستا د زندګۍ کې یو کال زیاتو او کال پس ستا زندګۍ نه کال کم سو ستا د زندګۍ شپې ورځې ختمېږي معصوم وي د مور په خېټه وي د هغې نطفه وي نطفې نه وینه لوټوه شوه بیا د غوښې بوټی شوه بیا انساني وجود شروع شو بیا د مور د خېټې نه دنیا ته رالی دنیا کې معصوم وي لاس او خپې دې خوځول څه دې ویلی نه شو جان پهچان دې نه شو کولی د یخ او د ګرم تمیز دې نه شو کولی د ژمي او د اوړي او د پسرلي او د خزان تمیز دې نه شو کولی د کلک او د پوست تمیز دې نه شو کولی هغه معصوم وي زما عزتمندو خو خبرې نه درتلې معصوم را غټ شولې کېناستلې وګرځېدلې ځوان شولې ږیره کې دې سپین ولګېدل دا سته تېرېږي د دنیا نه روانې شپه همغه ده ورځ همغه ده دا شپه ورځ همغه ده دې د وجې نه نبی علیه السلام فرمایي هوښیار سړی هغه دی چې د مرګ نه پس زندګۍ دپاره تیاری رښتیا وایي زمونږ او ستاسو د زندګۍ څه حال سهار راپاڅېدو څوک بازار ته لاړې څوک دکان ته لاړې څوک مصریخانې ته لاړې څوک درجیتوب ته لاړې څوک پټي ته لاړې څوک یو طرف ته څوک بل طرف ته څوک سکول او کالج ته لاړې څوک زما عزتمندو په کور کې ناستې دی ماښام شو راته ووایه ما د آخرت دپاره څه تیاری کړې ما د خپل قبر څومره فکر کړی ما د خپل حشر څومره فکر کړی ما د میزان څومره فکر کړی ما د پولیس رات دپاره څومره تیاری کړی موږ د آخرت تیاری نه غافل یو زما عزتمندو الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر د مال کثرت 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 پیسه به څنګه تر دې پورې پیسه یې وګټله خو د قبر کم دی ته لاړل غافل زندگی تیرو د غفلت والا زندگی تیرو الله به د دې زندگی موته نه حساب کتاب اخلي تپوس به کوي عمر مې درکړی کم ځای کې تیر کړی مال مې درکړی کم ځای کې لګولې مال دې پسه لګولې منګ اکثر چې کوم دی د مدرسې لپاره کله کله منګ ویډیو کوو او د سوشل میډیا په ذریعہ باندې منګ دا وایو چې خلکو ته زموږ پیغام ورسي لزر کسان لګ لګ خلکو ته به دا پیغام ورسي چې سل کسانې ګوري او د دې سلو سره زر زر کسان ملګري دي دا به زر د سلو په ځای باندې یو لکو ته ورسي چې زر کسانې ګوري لس لکو ته به ورسي پیغام به ورسي څوک به داسي ابه بچي ته وایي بچیا ما دا خبره واورېدله ستا صدقه جاریه ده ما پسې د مرګ نه پس دیګ مه پخوه ما پسې د مرګ نه پس خیرات مه کوه ما له په ژوند باندې په دې مدرسه کې یو 2 حصې واخله یو حصه راله واخله په خدای قسم ما ته ډېر خلک ټیلیفون کوي او ټیلیفون راته وایي پلار مې وفات شوی دي
پلار مې وفات شوی دی، زه پلار له په دې ځمکه کې یو 2 فوټه اخلمه، یو فوټ پکې اخلمه، یو حصه پکې اخلمه، مور لا اخلمه، زما عزت مند زه خوشحاله شم. الله شکر دی چې د بچی په ذهن کې د مور او د پلار د پاره دومره قدردانی خو پیدا ده. الله داسې بچي چې هغه د خپل پلار فکر کوي، هغه د مور فکر کوي، او دا احساس ور سره دی چې زما پلار د نن 90 کاله مخکې مړ دی، زما پلار 15 کاله مخکې مړ دی، زما پلار 9 کاله وشو چې مړ دی، زما پلار 4 کاله وشو مړ دی، زما پلار پسې چې کوم دی دا به زما پلار د پاره چې کوم دی زه صدقه جاریه جوړوم. د مدرسې د ازمکا دا صدقه جاریه ده. دلته جمعات په جوړیږي، مدرسه الکانو مدرسه، د جنکو مدرسه، د حفظ مدرسه، د کتابونو مدرسه، د استادانو رهایشګاه او ورسره یتیم خانه، د یتیمانو سکول. نبی علیہ السلام فرمای زه او یتیم به د قیامت پر ورځ باندې داسي هغه سړی چې د یتیم کفالت کوي، زه او دا د کفالت کوونکی د یتیم د قیامت پر ورځ به داسي. دا به د رسول الله په جنت کې ګوندي وي. ما ته بل یو مرګري ټلیفون کو، ما ته استاد وای دا مدرسې د پاره ډیر ځای نه دی اغسته. ما ته نه ډیر خونه دی، ما ته دا خو ډیر زیات دی. ما ته د فوټبال د ګراوند نه خو ډیر نه، نوې د فوټبال د ګراوند نه خو ډیر نه دی. مال د فوټبال په ګراوند کې یو طرف ته 19 کلاړین دي، بل طرف ته 19 کلاړین دي. د فوټبال په ګراوند کې د 22 کلاړینو د پاره او د 2 انپایرانو د پاره دومره غټ ګراوند څو جوړ کې هغه باندې د چا اعتراض نشته. او د مدرسې طالب د پاره زمون خدا سوچ دی، دا فکر دی، الله تاسو په طالبانو تنگ کا، الله دا پتنګ چې راکم دی را کو دان پتنګ کا، خدای د دې په یو په بنزرال نور راکا. ما غختله پنسلو پنځه جیره به مې غختله، نو زه خو نه پوهېدم خدای، زه کمزوری وم، ما خو د خپلې غریبۍ د وجې نه چې کوم دی لږه غختله، ما ته خو پته نه وه چې خدای ته دومره غني ذات دی. الله ما ته پته نه وه چې ته دومره رحیم او کریم ذات یې. الله ته په دې خپلو بندګانو باندې دومره مهربان یې. الله ستا د مهربانۍ شکریا موږ نشو ادا کولی. الله ستا خزانې خو ډېرې لوی دي. ولله میراث السماوات والارض، خدای وایي د ځمکې او د اسمان خزانې زما دي، د دې میراث دا زما میراث دی. د دې ځمکې او د اسمان د دې میراث مالک زیمه، دا ما ته پاتې ده. خدای نو دا ځمکه چې ما کومه غوښتله، نو ما خو د خپلې غریبۍ د وجې نه لږه غوښتله، ستا شان خو ډېر لوی دی، ته راله ډېره راکړه. هېواله ایو پکې راته وایي مولوي صاحب د ټول سمنات ته نخبې راچاپېره کړې. ما ورته ویل سمنات خو ډېره راکوټه خبره ده، زما نه غواړي چې دا ټوله ځمکه دا د خدای ده، او د خدای په ځمکه باندې د خدای مخلوق سجده لګوي چې د خدای پاک خوشحاله. څومره خوند به کوي چې د یو انچ باندې خلک الله ته سجده لګوي، څومره خوند به کوي چې په دې یو انچ باندې یو فوټ باندې د قرآن د طالب قدم وي. دا ټوله علاقه دا د قرآن د طالب نه ډکوي. دا طالب ستا بچی وي، دا طالب زما بچی وي، دا ستا د کور حافظ وي، دا زما د کور حافظ وي، چې یو کور داسې پاتې نشي چې په هغې کې بالمازه وي، یو کور داسې پاتې نشي چې په هغې کې تهجد گزار نه وي. هر کور کې تهجد گزاري، هر کور کې دینداري، هر کور کې د پلار پر منبرداري، هر کور کې د مور پر منبرداري، هر کور کې د رور چې کوم دی او د خور په مابین کې محبت وي، هر کور کې چې کوم دی دینداري وي، د شپې د قرآن تلاوت آواز راځي الحمدلله رب العالمین. نیمه شپه ده، ټول خلک اوده دي او دا لګی دی الله صدراز خبرې کوي، څومره مزه کوي. زه درته قسمیت ته وروایم په منبر رسول ناست دی. ما ته سار یو سړي ټلیفون وکړو وختي سار، مولوي صاحب ما مې مور ته ستا تقریر واورو، سپینګیری دی ښه، ما ته مور ته مې ستا تقریر واورو، ښځې ته مې ستا تقریر واورو. ورته مې ویل چې جامې او پیزار خو ځان نه اخلی، جامې او پیزار اخلی، ځان له د آخرت دپاره دې کې لږ لږ سوالی. ابل زه تلمه نو ما ته د مې چې نه دی، ما ته ټلیفون وکړو، مې مولوي صاحب څه لږې شانتې پیسې دي یو حصه پکې زه اخلمه. ما ویل ټیک ده. نن یې راته ټلیفون سهار وختي وکړو. پرون شپه کې پرون ورځ کې زمونږ د مدرسې دپاره چې کومه چانده راځي هغه لږه کمه وه. نو زه چې کله سهار کې د دې سهار نه مخکې چې اوښتم راوښتمه، الله ته مې خدای پاکه کاته بې ګډه وډه ده. نن بېګا د دې نه پرون نابل پرون تقریبا سره پاسه 80 حصو پیسې راغلې وي په یو ورځ کې الحمدلله. پرون چې کوم دی څه کم شلو حصو پیسې راغلي، یا 19 دي یا 13 دي، داسې حصو پیسې راغلي. نو ما بېګا چې کوم دی داسې په کټ کې اوښتم راوښتم، ما ویل خدایه
بس ته پوهېږې نو دا مخلوق خو ستا دی، دا ځمکه هم ستا ده، د طالبانو دپاره دونه غواړو. سهار یو ټېلیفون وکړو، مولوي صاحب د 300 پیسې را سره دي چې په دې لار تېرېږي ما نه واله. بل ټېلیفون وکړو جي 2 سي، بل ټېلیفون وکړو جي د 1 سي پیسې درلېږم، بل ټېلیفون وکړو جي زما د وسه چې څه کېږي درلېږم. الحمدلله مطمئن یم چې نن به الله پاک د سبا پرونی زور به نن وباسي، راکوي بیا ښه. نو سهار داسې ناست یم، ډډه مې والې وه، مل خدای موږ ګناهګارو سه ستا دومره محبت دی چې د نیکانو به دې څه حال وي. الله چې موږ درته ووایي په دې ډډه داسې واوړو، کټ کې رغړو، ښه سجده نه لګو، رکوع نه کوو، سجده نه کوو، داسې کټ کې واوړو. خدای پاکه ته دومره چې کوم دی مهربان یې، الله ته دومره کریم یې، الله ته دومره د محبت والی، الله ستا د شان نه قربان، الله ستا د نوم نه قربان، الله په تا باندې دا ټول جهان قربان کم. اے الله ته دومره محبت والی زما عزتمندو. حضرت سیدنا موسی علیہ السلام دی په لار روان دی، شپونکی دی، هغه شپونکی ناست دی، الله ته به چرته یې چې ستا سر خو به خیرن شوی، زه به دله سر وینځمه، دا نقل کفر نه باشد. نوکان به دې غټ شوي، نوکان به دله کټ کما، الله ته به چرته یې، خدایا ته به چرته یې، ستا خو به کپړې هم خیرنې شوي، الله ته به چرته یې، ستا خو به چې کوم دی موزې هم شتېدلي، الله ته به چرته یې. موسی علیه السلام ورته غوسه شو، او ته څه وې؟ ته خو د کفر الفاظ وې، اخو ناپویو ناسمجھو. اللہ دا جسم نم پاک تے، دا اعضاء جسم نم پاک تے. اللہ پاک زموستا پشانتی نہ دے، اللہ وراء الورا دے، اللہ واجب الوجود دے، المستجمع لجمیع الصفات الکمال، دا ہر قسم کمال صفاتوں نے ڈکتے. زمین عزت مندو اللہ دا عیب نہ پاک تے، ہر قسم عیب نہ پاک تے، نہ جسم شتا نہ اعضاء جسم شتا. زمین عزت مندو اللہ دا جسم نہ پاک تے. خود دې سړي دی الفاظو کې محبت د الله پروت دی چې کله موسی علیه السلام غوسه شو، الله ورته موسی مه غوسه کېږه، دا چې زما څنګه محبت سره نوم اخلي او څومره ما سره محبت ساتي ته پته نشته، پته ورته نشته. په خدای قسم الله ډېر مهربانه دی، الله ډېر محبت والا دی. نو ما چې سهار وکتل کنه، یو کس ټېلیفون وکړو، بل کس ټېلیفون وکړو، بل کس ټېلیفون وکړو، قسم دی ډډه مې والې وه سترګو کې مې اوښکې رالې. الله ته دومره مهربان دی، ما ته صرف ډډه اړوله درته مې ویلې، صرف داسې ډډه مې واړوله درته مې ویل چې الله کاته خرابه ده، الله نن دې ترتیب بیا بدل کړ. الله ته څومره مینې والی، الله ته څومره محبت والی. او ما ته خپل ځان معلوم دی چې زه څه شی یم، ما ته ځان معلوم دی چې زه کم لوښی یم. خو خدای ستا دا محبت، الله ستا دا محبت، الله خو دا ټوله زندګي تا ته په سیده کې تېره کړم. خدایه نور خو تا ته پته ده چې زما نه ګناهونه کېږي، خطاګانې رانه کېږي، کمزوری را کې شته، الله دې زړه کې ستا محبت نشته. خو خدای یو احسان را سره وکړه چې ته دومره محبت ما سره کې، نو خدای په دې زړه کې ستا محبت واچوه، د غیر محبت دې وباسه چې ستا نه غیر پکې د چا محبت نه. خدای کو ته پکې خپل محبت نه اچې، په دې کې به د پیسو محبت هم وي، په دې کې به د ګاډي محبت هم وي، په دې کې به شیش محل سړی جوړ کړي، شیش محل جوړ کو. خو چې شیش محل کې اوسېږي نه، نو جولاګي پکې جاله واچي. یو لوی بهترین محل جوړ کو، ټایل دی پکې، ماربل دی پکې، قسمه قسم لایټونه دی پکې، یو مزین محل جوړ کو، یو ډیر اعلی ترین محل جوړ کو، یو خسته ښکلی محل جوړ کو. د جمال په دې محل ختمه ده، د کمال په دې محل ختمه ده. خو چې دې محل کې اوسېږي نه، نو په دې کې جولاګي جالې واچي، مچان پکې راشي، هم پکې په دیوالونو مې تیزې کوي. خدایا کو ته ناراضي دا ستا ته په خپله وی چې د بنیادم زړه، د مؤمن زړه دا د الله د محبت ځای دی. الله چې ته پکې خپل محبت نه اچې، نو خامخا څوک متسکي، څوک به راځي، مچان به راځي، هغه به داغدار کوي. نو خدای ته ولې د خپل محبت نه ډکې چې ستا نه علاوه پکې بل څوک نه. بس موږ داسې جوړ کړه چې څنګه ته غواړې الله، څنګه چې ته خوشحالېږي په کوم باندې، الله هغه چانتین جوړ کړه. غرض مې دا کو چې موږ او تاسو ابوبکر راشه، د دې ابوبکر دپاره پیسې نن بې چاره لېږلي دي، دوه کسانو پیسې را لېږلي. خو دا یو خبره دی ابوبکر ته ستاسو د ټولو جومات په مخ کې کوم، هغه دا چې ابوبکر ټیک ټاک شروع کړي دي. السلام علیکم. نن ټوپۍ هم نشته، یو دویم دا ټیک ټاک شروع کړي، دوه دریم دا په سبق کې کلاس کې غیر حاضرۍ شروع کړي، نکې ناسته دی. په دې پوهېږي د پلار چې د څنګه خواهش وکړو په هغه شان ته چلېدلې، سبق ته ویلي. خو تا ابوبکر زمونږ
ابو بکر کو نه نو ګوره به موږ چې کوم د ساده غنه کوخه مرګرتیا ستا موږ نه کو مال چا پیسې را لګلی یو کس 15000 روپۍ را لګلی بل کس 15000 روپۍ را لګلی ودا د دو پیسې دي خدا دې ته ما چې زه خبر شوم چې تا موبایل ما غسته موبایل نه ما غسته دا شیدونه سره پدې کې سره موږ مرګرتیا نه کوخه تعالی چې کوم پیسې خلک راولېږي یو دوا درې سلور پنځه دا یو کس را لګلی دا ونیسه دا پنځه بل دا بل را لګلی دا پیسې چې تعالی ته ملاويږي دا ستانه دي ښا دا ستا د ټولو خويندو دي ستا د مور دي او ستا سره چې کوم نه نکدي پدې وښه دا تعالی دې لپاره نه درا لګلی چې ته په ټیک ټاک کې جوړه کو ټیک ټاک کې جوړه نو صفه خبره ته کوم پستا پدې کې مرګري نه منګ ستا ال مرګرتیا کو چې ته د دې مدرسې د سبقونو پابندي کې مرد خطیب ټاک به سبق لرازي غیر حاضری بنه کې سبق پوي د خپل پلار او د خپل نه نکاح د مور د داغي تمنا به پوره کې چې ته حافظ جوړ شي عالم جوړ شي او خدا سے نه کې نو یو خبره ته کوم صاحب مرګرتیا نه کوخه او کنه چې ته اوس مثال لاړ شو ټیک ټاک کې وروړې رستا ټیک ټاک کې ګور دا خبره نه ده تاسو سره چې د خلق محبت کوي د دې د وجنا چې پلار نشتا دا به سبق وي خلق بستا شاته ودرېږي خلق بتا ته کوم نه دعاګانې ورته کوي استادان ورته دعاګانې کوي موږ ورته کوو ته پلار ته کې ته خپل مور ته کې ته خپل نه نکته دعا کې او تب د دې حافظ جوړيږي عالم به جوړيږي او کنا چې نن د څنګه ټوپای نشته سار لا د چې کوم نه به پوي کنه او مزه به یو شیش کمیږي نو دا شیخ نه دی اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم علیه صلی الله